بسم الله الرحمن الرحیم. زه کفایت الله یوسفزی او ما سره د وخت کې واجد افریدي او علي خان موجود دی په کیمرا باندې. د وخت کې د نسات پولیس چې دی نو یو ډیر غټ کاروي کړې کامیاب کاروي کړې ده او یو ډاکټر نه داسې نیولې چې پاغي کې ډیر غټ مقدار کې وسله ده چې کوم د کروڑونو د حساب لاګت ته داغه دلته کې موږ سره ډي اس پي صاحب سرډيري سرکل ایاز محمود صاحب ولاړ دي ورسره اس ایچ او فضل داود خانم ولاړ دي او د سره موږ سره ملزم هم دلته موجود دي او نو موږ خبرې لو ډومبه موږ د ډي اس پي صاحب نه معلومات کو ایاز محمود صاحب تاسو موږ تلګو آی چې دا وسله د کم ځن راتلا کم خاطلا سنگس مګل کېدا لګدا تفصیل راته دا ډرایور چې حمید نوم دی دا ګاډي ډرایو کول او درا وستله د سره په کرای باندې خبره شي وا په دې ګاډي کې دی ډبل پرش جوړ کړی دی یو پرش پکې لاندې یو پکې د پاسه پرش جوړ کړی دی دواړو پرش ترمنځ دی کې خفیه خانه ده خه کافي غټه خانه ده پاغي کې د اصل دی پټکړې و داغه د پاسه په دردیم پرش د پاسه فټ کړی و د اصل دی د پېښور نه وروړله او دلته غنی خان روډ تراتله غنی خان روډ کې بل یو کس وغه بدی سره ملاوي دو بیا به د انور دادی پنجاب تسمګل کوله جی د دوی د فرش نه مطلب دا چې دا کومه کشته وي د ډاکټرسن پاغه کې دوی لاندې یو بل کشته جوړ کړي و هغه کې څه قبضه لګولې او دروازه چې پاغه دنه دا ټول وسله سر مونږ ته دوه چې د دې سفیکټ فګر هم زرال تاسو سو شمارم وکړه نو یو اندازه راته د شماري وای او لاګت هم راته وای جی دا تقریبا 2200 عدد دی کې کلاشنکوف هم پای کې شامل دي پسټل هم پکې شامل دي بارابور هم پکې شامل دي 22 عدد اسلحه ده او تقریبا 52 عدد دی کې میگزین دي او 37200 عدد دی کې کارټریجز دي او د دې مالیت چې دینو تقریبا په کروڑونو روپو کې د اصلي مالیت دی جی حجی تاسو د ملزم حواله سره اوس لګ مخکې موږ ته خبره کوله چې دوی مخکې په دې علاقو باندې راغلي دي او سمګل کړي دا علاقه خو نه منشن کړي خو دا وی چې مونږه ز په دې گاډي کې مخکې ما د چې کم کسانو د پاره دې کار کې په کرای باندې دا استه وړي د ملک مختلفو حصو ته وړي نو دی وی چې مخکې مولا ما پیری کړي د مولا اسله وړي د جی سر تاسو اندازه چې دا وسله دوی د خرصول پنیت باندې وړي و کنه چې دا غټ دهشتګردۍ پنیت باندې دوی دا وړي د دې سمګل کوله او لازمی خبره ده چې دوره غیر قانوني اسله سمګل کیږي نه پاغه بس غیر قانوني کارونه کیږي جی بالکل موږ سره جدل تک فضل داود خان اس چوم د نسات تانه ولاړ د کم چې په دې موقع باندې موجودو چې دا وسله نیول شوی دا دوی چې کم هغه ټیمو د پولیس چې کم دوی سره باری نفری موجوده و دوی نه کبندي کړي و ناوی نه بم لک تفصیل والو چې گاډي څنګه راغی او دوی څنګه ونیو فضل داود خان لک موږ ته واقعي حواله سره وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو تاسو ته ډي اس پي صاحب الریډي تفصیلی خبرې وکړلې دا صاحب د دې چې څنګه وی اطلاع و موږ هغه باندې نه کبندي وکړله او بس خدای پاک پکې کامیاب کړو دا گاډي ملته راټینګ او سرسری منټاروګیټ کړ بعد دې معلومه شو چې دې کې سجورم پټ ته نو بس اړې مدل درا واسطه انټاروګیټ هم کو او دا گاډي تاسو د مخه ته کو لوکل لري دا ټول ډي اس پي صاحب ټول موجودو بس دا خبري اسلام چې د دینه ریکور کړل چې د کروڑونو روپو مالیت ته د ډي اس پي صاحب د وینا مطابق دا ډي پی او صاحب ته یو خفیه اطلاع او دوی ته هغه شان هدایت ورکړو دوی هغه شان کاروي وکړه او دا نه غټه حوصله چې نو دا اونې ول شو دلته کې موږ سره په موقع باندې هغه ملزم هم موجود دي موږ د دوی نوم لګ معلومات کو چیرې د کم ځای دی او د سوي د حواله سره ستاسو کې نوم سره ته د کم ځای ګل مسیزو حمید ګل مسیزو او یو دا وای روکیه چې دا وسله تا د کم ځای نه راوړه او کم خوا دی وړه دا جی دا سامان به د سټیټ نه راوړو په بڑبیر روډ به ماته والا کو د سکیم چوک نه پندو چوک ته لار راغلی دا په 5000 په 300 روپے دا ور سره زیو مرګری ملو کوم ماوتل زما روزګار نشته د شوګر مریضم 600 500 زما شوګر دی مل زما سره روزګار نشته ول دې سره زما وزړه پورې گزاره کوا بیا چې زرا شمه تخپل رنگسازی کوا یا برش کار کې او نور زما راتګه پورې د سره دا مزدوري کوا یو ځل مخکې راغلم د خدای د وړاندې یو ځل یعنی دا بیا راغم بس دو ځل تعالی کدا په کرای باندې صرف روړل او دا راته چې دا ګاډ استخپل کدا وی دا پردې جی او خان نامه را داغه په خپل باندې به راکه چابي او یو ځل مې پتارو کې ور کړې ورجی یو ځل پته شرا واستما ویل دې ته دې روډ ته برازه باجی یو ځل مخکې یو ځل دا خپل شوګر مریض ما که ټیسټ مې کوي که ګور مې ګور دیو او د شوګر مریض ما
ٹھیک شو دا घंटा پس ډاکټر کا سبا می کوي کہ یو घंटा کا سبا لکه بیګاله شوګر 400 500 شوګر میں او ګردو بیمار یم دا دغه ملزم تاسو دوی خبرې موردي او وسلم تاسو په خپل باندې ولیدا د ډي اس پی ایاز محمود صاحب خبرې هم تاسو وردي د فضل داود خان ایس ایچ او خبرې هم تاسو وردي زبر دې کې صرف دوی هم چې په ارنیت باندې دا وسله راتله او بهرحال دا یو غیر قانوني وسله وه کوم چې د پولیس یو غټه کامیابي وه چې دی ونیوه دې نه علاوه به زه دا هم منشن کوم چېرې ډي اس پی ایاز محمود صاحب هم تازه سړیري سرکل ته را بدل شوی دی او دا د دوی یو ډېره غټه کارنامه وه او ورسره ایس ایچ او فضل داود خان اوس د نسب تاڼې ته راغلي دوی مخکې په مرزو کې د دوی هم دا یو ډېره غټه کامیابي ده زه کفایت الله یوسفزی سره د واجد افریدي او کیمرامین علي خان تاسو نه اجازت غواړو الله په امان